زه قوم ته دا خبره کوم خدمت څنګه کول دي خدمت څه طریقه کار دی دا به څنګه خدمت کوي چې ټول آی ډي پیز له نروزي په تو باندې کار پېښې نروزي تو سره صوبایي حکومت ناجایزه کوي نروزي ته خپل حق د غوښتلو لپاره نروزي نو دا به څنګه څه غولېږي د سرمایهدارو څه غلمان جوړېږي دا خپل کاروبار تحفظ د پاره خپل کارخانو تحفظ د پاره لګیا دي او دا کم خلک چې اوس بدرولې دي نورو خلکو د سازشونو باندې دوی ور تقسیم کړي آیا کوم نه مې بدا ګیلادو چې کومه ته دمر نه پويږي ته خپل خل نه ویني چې تاسو 24 غنټه ولوړې ته په غم او درد کې شریک وي یو خبره ملګرو زکوم د دینه غټه خبره به د دینه غټ نقصان د دینه غټه تباہی بل نه وی چې یو سړی بې کوره شوی وي او زه ډېره زیاته د بدقسمتي سره دغه خبره کوم چې په ټول کینډیډیټو کې یو کینډیډیټ هم دغه خبره نه کړې چې زه به د تیرا آی ډي پیز خبره کوم ایم پی ای ته وی کوم ایم ان ای ته وی کوم او چېرته څومره پورې زما حق زما आवाज رسیږي زما کوشش رسیږي زه به د آی ډي پیزو لپاره دغه आवाज وچتاوم دا ملګرو تاریخي مقام به خبر دی چې مخکې به د زرغون شاه په برکت سره به دغه تاریخي مقام به خبر به ډاک وو او دغه خلکو لپاره انتهایی کوششونه کړي دي دغه ملګرو دغه روډ دی دا روډ دی دغه زرغون شاه صاحب په دغه روډ باندې دغه قوم کو کې خلکو لپاره کې ناستلو او دغه آی ډي پیز لپاره چې اوازونه وهلي دغه زرغون شاه صاحب د سهار نه ونیسه تر دې ماښامه پورې به دا هغه سټرګل هغه کوشش خپل کاروبار خپل کار یې پرېښی دی او دوی چې کوم دی د آی ډي پیزو دپاره د تیرا د متاثرینو لپاره او د قوم د کوکي خیل چې کومه هم ستونزه راغلې ده دا پې ګوره سرتیری دی او دا پې دا سره ولاړ دی ملګرو نن چې بلدیاتي الیکشن دی نو هغه کینډیډیټ چې د خاورې خدمت کړی هغه کینډیډیټ چې تاسو د کور ودانۍ لپاره आवाज ویشت کړی هغه کینډیډیټ چې د تیرا د متاثرینو لپاره د حق د غوښتو لپاره شغې وغلی دي هغه کینډیډیټ چې په دغه تاریخي مقام به خیبر باندې ناست دی هغه کینډیډیټ چې تاسو د حق د غوښتو لپاره یې هر هغه ځای ته تللی کوم ځای ته چې بل څوک نشي تللی نن هغه کینډیډیټ صرف په ویلیج باندې هم د هغې سپورټ کم دی او دا زه سپینه وایم مونږ کې سیاسي عقل کم دی مونږ کې د خدمت هغه خدمتي سړی کوم چې مونږ وایو چې خدمت کولی شي هغه سړی مونږ نه پېژنو الله دې وکړي چې دغه عقل دغه شعور دغه پوهه په مونږ کې راشي چې زمونږ دپاره ښه سړی څوک دی زمونږ اواز څوک ویښتولی شي زمونږ ستونزه څوک حل کولی شي هی ډېره زیاته بدقسمتي ده خیر نن خو ستاسو په کورونو باندې ګرځي کمپینونه شروع دي والله دې وکړي کیدای شي دې یوه بله ویډیو هم جوړه کړم چې دغه خلک بیا ستاسو د مسالو حل کولو لپاره هم ستاسو کورونو ته راشي بهرحال راځو مشران دلته موجود دي کال یې کړی و موږ خو چې 300 خلک ورسي خو بهرحال دې وخت تاریخي مقام به خبره باندې کته شي هماغه خلک دي چا چې د آی ډي پیزو لپاره بېحده ملګرو دغه زرغون شاه صاحب دی لږ د موبایل وې ته رانږدې کړه دا ملګرو تاسو وکسئ په دغه تاریخي مقام به خبر باندې تاسو د حق د کوکي خیل چې کومه هم ستونزه راغلې ده دغه ملګري پې چې کوم لبیک کړی دی او کومې هلې ځلې یې وهلې دي هغه ملګرو ډېرې زیاتې ستاینې وړ دي نن هم د خپل کمپینونه پرېښي دي خو دې ته تاریخي مقام به خبر د آی ډي پیزو دپاره تاسو دپاره تاسو د کور ودانۍ دپاره دغه راوته دی ستاسو دپاره جنګ کوي زرغون شاه صاحب یو جهان مننه بیا د تاریخي مقام به خبر ته راوتی د چا دپاره جنګېږي دا راته ووایه دغه خلکو کې دغه پوهه راځي دغه مړي را ژوندي کېږي تاسو ډېره مننه ډېره شکریه چونکې مونږ کوشش کوو مونږ شعور نه لري مونږ خلک کوشش کوو چې مونږ کې لږ د کم ملګرو کې لکه زینب ګل به نور ملګرو کې مشران دی مونږ شعور دی دغه په توسط سره مونږ کوشش کوو چې د خلکو مسالې حل شي د خلک به ناپوهه وي پوه به شي او که تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې څلور میاشتې ورته په تاریخي مقام باندې خبر تېرې کړې په دغه روډونو ناست یې صوبایي سملو له تللی شغې دې وهلي کوششونه یې کړي دي د دې نه زیاته بیداري نور څه کول پکار دی د کوم زه کوم ته یو لنډ شان پیغام ورکوم یو وړوکی شان پیغام ورکوم چې خداداره
د الله لپاره د کم خلک چې مونږ پرونه لایو ویډیو وچلوله پرونه بیا یو ویډیو مرګري وچلوله پوسټونه وچلېدل د زینه ګل به خپله ګواه وي چې زه دا راغلم بنده اوس مې ولو چې راغلم موږ هر منګل باندې دا دلته غونډه وي د متاثرین وي بې اسرې خل وي بې کوره خلک وي بېداره خل دي زه ته خو ته دا پیغام مې کوم چې په هر ویلیج کونسل باندې 18 نه واخله ته 20 کسانو پرې ویلوړ دي 18 نه ته 20 پرې 30 پرې و دا 5,000 روپۍ پته نه لګېږي چې دا یې کم از نه ورکړي روړي څه شی دی خو دا هر سړی چې سر ویني نو 15,000 روپۍ جمع کړي وي الیکشن ته ولوړ دی او بیا دعا څه کوي وایي چې زه خدمت ته پر وتلی یم آیا دا خدمت څه شی دی زه قوم ته دا خبره کوم خدمت څنګه کول دي خدمت څه طریقه کار دی دا به څنګه خدمت کوي چې ټول آی ډي پیز له نه روزي په تو باندې کار پیسې نه روزي تو سره صوبایي حکومت ناجایزه کوي نه روزي ته خپل حق د غوښتلو لپاره نه روزي نو دا به څنګه خدمت کوي مونږ یې غولا دا چیلنج مونږ د دعوت ورکړی وو دعوت یې ورکړی وو چې سره هغه کاندیډیټ چې د تحصیل چیرمنشپ دپاره ولوړ دي نن خو موږ راغلي یو مو سره دا مو سره په هغه کې دی دا هم کاندیډیټ دی او کوم سیاسي اتحاد ملګري چې کوم کاندیډیټ دي دا الحمدلله خپل کمپنۍ پرېښی راغلی دا مسله یې ورته مسله نه شي دی زه خو قوم نه مې ګیله و قوم نه مې ګیله و قوم نه مې دا ګیله و چې دا به کله او خیر دا کل ټکانه به زوی لردرومي څه له غولېږي د سرمایهدارو څه له غلامان جوړېږي دا خپل کاروبار تحفظ دپاره خپلو کارخانو تحفظ دپاره لګیا دي او دا کم خلک چې اوس ودرولي دي نورو خلکو د سازشونو باندې دوی ور تقسیم کړی آیا قوم نه مې په دا ګیله و چې قومه ته دا مره نه پوهېږې ته خپل خل نه وینې چې تو 24 غنټې ولوړ یو ته په غم او درد کې شریک وي نو زه دا اپیل کوم کوک خیل ته اپیل کوم نن موږ د خلک غوښتي وو نن موږ دلته اوس انشاءالله دا روډم بندو انشاءالله موږ به احتجاج کوو احتجاج د جمهوریت حق دی صرف زرغون شوی می د روډ بندي بالکل مو دا ویلي دي مو سودا کړو کوم څه چې څوک ویو کني وی یو کوک خیل متاثرین په نوما باندې چپوتی وی نو ته کومه پروژه دا پوتی وزوی بحال شوی نه زبه ته پر زرغون شاه به ولوړ وی ان شاء الله نبی کیږي جزاک الله ملګرو زه خو یو پروګرام نه هم تلم دا ملګري هم لګي دي خپل د احتجاج پلان جوړوي الله دې وکړي دغه خلکو کې شعور راشي الله دې وکړي دغه خلکو کې پوهه راشي الله دې وکړي دغه خلک د خوب را بیدار شي زرغون شاه صاحب خبره وکړله چې مخکې چېرته وو دغه خلکو تاسو لپاره چېرته اواز ایجاد کړی دغه خلکو تاسو چېرته مسله راغستې ده دغه خلکو تاسو له چېرته عزت تېر کړی دغه خلک تاسو کومه ستونزه چې هغه یې حل کړې وي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د چې کوم د دولت سیاست دی کوم چې د سرمایه‌دارو سیاست دی مهرباني وکړئ دې نه راووځئ مهرباني وکړئ هغه خلک وپېژنئ څوک چې تاسو خدمت کوي مهرباني وکړئ هغه خلک وپېژنئ مهرباني وکړئ چې دغه د ووټ پرچه د هغه خلکو په لاس کې واچوئ چې چا ماضي خدمت کې تېره شوې چا چې تاسو یې لپاره هلې ځلې کړې وي چې څوک تاسو قدر کوي څوک تاسو عزت کوي ملګرو صرف پیسه قدر او عزت نه دی که په پیسه باندې صرف تاسو دا وایئ چې پلانکي سړی سرمایه‌دار دی دله ووټ ورکړو نو دا وایي چې کم دی مونږ ته عزت راکړي نه ملګرو عزت په دې باندې نه عزت تاله غریب سړی ورکولی شي او همیشه عزتمند د کورنۍ عزتمند سړی غریب سړی وي ملګرو د زرغون شاه صاحب فریاد مې راواغستلو هغه سړی ډېر زیات خفه شولم چې کوم د کوکي خیلې لپاره یو سړی دومره جنګېږي تاسو د کورونو لپاره تاسو د خویندو میندو لپاره تاسو وروڼو لپاره تاسو د مستقبل لپاره دغه خلک راوتي دي جنګېږي خو نن دغه تاریخي مقام ورسره بالکل خالي دی نه هغه کاندیډیټ شته نه تحصیل چیرمنان شته نه هغه لوکل چیرمنان شته نه هغه ورکران شته او نه هغه سپورټران شته نو واقعي دغه خلک ستاسو مخکې مسالې څنګه حل کړي